سورة الحجر ayat number 72 صفحة 542. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى أو قال شبول سنيشي عليهم فديبادي آياتنا دمغ آياتنا بينات واضحة تعرف تبريجني في وجوه الذين ومخلدا خلقتي كفروا بكافران المنكر أفغان يكادون يسيدي يسقون بحملوكي بالذين خلقوا يتلون عليهم يلولي بديباني آياتنا لمن آياتنا قل فرمايا أفأنبئكم أيسبكم تستا بشر ياتنا فخا من ذلكم الذين النار أغبور وعدها الله وذكر داغي الله تعالى الذين كفروا أما خلق سراج كافران دي وبئس المصير أو غير بسيد يدوركو. يا أيها الناس إيه خلقوا ضرب مثل بياني يوبسال فاستمعوا له فاصوت إليها غيرها إن الذين بشكاكم خلقتي تدعون ناصب لي من دون الله سوى دلانا لن يخلقوا ذبابا كي إسكلا نشجر لي يومك ولو اجتمعوا له أقل جيرا جم شديدا وإن يسلبهم أو كشرك تخطيد دينا الذباب شيئا مجسسا لا يستنقذوه منه نشيا غشتي داغينها ضعف الطالب بوسد تلفكونك والمطلوب أو سوق تلفكيه. ما قدر الله قدر نقود إلى الله تعالى حق قدره فحق درسرا إن الله يشكى الله تعالى لقوي عزيز دير طاقت ورقالب دي. الله يصطفي الله ورقي من الملائكة تفرشتونا رسلا راني قلو دبارا بغمبرا ومن الناس أو دخلقنا إن الله يشكى الله تعالى سميع بصير. أريد كده يعلم أغفيجني ما بين أيديهم سجد ذي مخجدي وما خلفهم أو سجد ذي رسدي
وإلى الله خاص الله تا ترجع الأمور وبسكول شيء الكارونا. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکینی آیاتونو مبارکو کې مفصل احکامات او د انبیاء کرام واقعات هغه ذکر شو او په دې سورۃ حج کې د حج ضروري احکامات او دا شان د حج د ساروي ضروري احکامات هغه ذکر شو. اوس دا آخر د سورۃ دی. په دې آخر د سورۃ کې الله تبارک وتعالى هغه مخکینی چې څومره خبرې تیرې شوې دي په هغې باندې تنبیهات او خبرداری ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې هغه خبرې صرف د واقعاتو دپاره نه ذکر کېدې چې تاسو دا واقعات هغه واورئ یا تاسو دا احکامات هغه صرف واورئ، بلکې دې دپاره دی چې په هغې باندې انسان هغه عمل وکړي. او قرآن مجید الله تبارک وتعالی زمونږه او ستاسو د روحاني بیمارو علاج راستولی. انسان دې بدن ته چې بیماری لګي که نه چې دا دوه قسمه بیماری دي. یو جسمانی بیماری چې انسان باندې تبه راشي، ټوخی راشي، بلډ پریشر شي، شوګر شي، غټې او وړې بیماریانې، نو دې ته جسمانی بیماری دي. د هغې د علاج دپاره ډاکټر دی او حکیم دی او علاج دی او اپریشن دی وغیره ذالکه. او یو روحانی بیماری، روحانی بیماری لکه تکبر شو، لکه ریاکاری شو، لکه غیبت شو، او لکه داسې کارونه چې هغه د دین نه خلاف وي، دین سره هغه لرېوالی، دین نه لرېوالی، قرآن مجید نه لرېوالی، مونځ نه لرېوالی، عبادت نه لرېوالی، دا ټولې روحاني بیماری. د دې علاج هغه الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې مونږ او تاسو ته ښکاره کړی دی او د هغې عظیم معالج نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. د هغې نه بعد صحابه کرام او د هغې نه پس د هغې وارثان عالمان او د علاج دپاره نسخه پکار وي، نو نسخه هغه قرآن مجید الله تعالی مونږ او تاسو ته هغه رالیږلی. نو اوس الله تعالی د دې نسخې خبره کوي چې دا نسخه هغه د علاج دپاره ده. قرآن مجید دا د روحاني بیمارو علاج دی. او کله چې یو کس په جسمانی بیمارو کې مبتلا شي، الله دې موږ وساتي، نو مثال یو کس د شوګر مریض شو، نو ډاکټر ورته یې خواږه به نه خوري. دا خبره په هغه ډېره بده ده، ځکه هغه وایي زه به خواږه څنګه نه خورم. شوګر والا مریض هغه خو چې خواږه وویني نو دا زړه کې تخنیده شروع شي، خوله یې م راپېږي، لاس یې م راپېږي چې یاره خواږه مې لږ وخوړی، ځکه د هغه دا مرض جوړ شوی د دې وجې نه چې دا به یې ډېر خوړ. دغه شانتې د زړه مریض چې وي هغه ته ډاکټر وایي غوړي به نه خوري او تیل به استعمالوي، هغه وایي د دې نه به د څنګه منع کېږي، دا شی به نه خوري، دا شی. کوم چې مریض وي نو هغې ته خامخاړه کېږي. عرب وایي الانسان حریص فیما منع، انسان چې څه نه منع کړي هغه به خامخا کوي. ته دا کار مه کوه، به خامخا حریص دی. ورته یې دې خوا مه ځه، دې وایي دې کې به څه چلي، دې خوا به لاړ شي، دې خوا مه ګوره، هغه خامخا خوا بیا به خامخا توجه پیدا شي. دا د انسان فطرت دی چې یو ډاکټر ورته دا مه خوره، دې وایي دا ولې ته دې لږ غوندې به وخوره، مړه به یې ورته مخکې اړو دومره کېږو یا نه توجه به یې وایه، داسې توجه سې وایه. قرآن مجید زموږ استازو روحانی معالج دی، نو کله کله به دې سختې خبرې کوي. الله تعالی فرمایي کله چې دې ستاسو علاج کوي نو بعضې کسان هغه خو نو ترې فایده والي، وایي دا قرآن مجید زما معالج دی، قرآن مجید ما دپاره نسخه ده، په دې به زه عمل کوم.